دا ملګری تپوس کوي چې زمونږه طرف ته سو ګجران دي ان اغه د خلقونه د یو کس نه پیسې والی مثال په تور باندې 10 لک روپۍ او هغه ته وایي زه په دې باندې ساروی راولم نو بیا هغه ساروی راولي دل پکې یو لاک 2 لک واپس ورکی او ورته وایي چې باقی پیسې بدل ز په قسطونو باندې درکوم او سیوا به درکوم. بیا په دې کې دوه صورته چلیږي، یو دا چې نیټه مقرر کی چې فلانکای نیټه پورې بزدا پیسې در کوم په قسطونو کې او د 15 لک په ځای بشپګ لک در کوم، او دویم صورت دا دی چې نیټه پکې نی مقرر. نو د دې معاملې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې په ظاهره کې دا ښکاری چې دا ګجر د دغه کس نه پیسې قرض اخلي، نو کدا د قرض والا معامله وي نو بیا خو واپسی دی زر کوي یا پس کوي یا په قسطونو کوي یا یکمش کوي، نو په دې باندې هر صورت کې چې کوم سیوایی پیسې دی ور کوي نو دا ورکول سود دی او د دې اغستل سود دی، نو دا خو حرام او ناروا دي. خو لیکن کچری دغه پیسې دی د کاروبار د پاره علی نو بیا تاسو د هغه باره کې جدا تاسو کوي خو ښکاری نه دا تاسو د سوال نه داسې نه معلومیږي چې دا پیسې د کاروبار د پاره علی، بلکې دغه پیسې د قرض په نوم باندې علی. نو که قرض وی حقیقتا نو بیا خو په دې باندې څه قسمه سیوا پیسې غستل او ورکول دا په سود کې راځي او دا ناجایز دي. دا ملګری ته پوس کوي چې یو زنانه ماشوم لاندې شوی دی او هغه ماشوم وفات شوی دی، نو دا زنانه به روجي نیسي او که نه بنیسي پرله پسې بنیسي او کله بنیسي؟ نو جواب دا دی چې په دې صورت کې په زنانه باندې 2 میاشتې روجي مسلسل نیسل دا ضروری دي. دا غي چې کوم خپل فطری او ماهانه مجبوری وي ان هغه روجي په دې کې کوجه کول شي، خدا غیر علاوه که په بل څه عذر باندې روجي ماته کړی وي نه نیسلی نو بیا به د سر نه روجي نیسي. د دې لپاره صرف د یو عذر قبول دی او د بل عذر په وجه باندې با دا روجي بیا د سر نه نیسي. نو 2 میاشتې روجي نیسل په دې باندې مسلسل ضروری دي او چې کله ورته اسانوي نو ودی نیسي او په روجو نیسلو کې د تاخير نه کوي، تلوار دیو کی ځکه چې دا د مرګ نه مخکې ادا کول دي او د مرګ هیڅ پته نه لګي چې انسان له څه ټیم راځي. دا ملګری ته پوس کوي چې د جمعې دویم اذان جواب دا خوښته خو یو ملګری نه می وریدل چې دې کې به شونډې نه خوځي په زړه کې به جواب ورکې، نو د دې باره کې معلومات کوي. نو جواب دا دی چې د امام کله په منبر باندې کینی د خطبه د پاره نو په دغه وخت کې بیا هیڅ قسمه خبرې کول ذکر اذکار کول دا جایز نه دي. نو چې کله اذان ویل شي نو د دې جواب به په زړه کې ورکول شي، په جبه باندې او په شونډو باندې به د دې حرکت نوي، نو دا تاسو د ملګری خبره صحیح ده، دا جواب به په زړه کې ورکول شي او په جبه سره او په شونډو سره به دا جواب نشي ادا کوله. دې ملګری یو تپوس کړو چې د خواخې د پاره خپل انګور له زکات ورکول جایز دي او کنه دي جایز؟ نو په جواب کې دا خبره مخې تراله چې کوم اصول او فروع دي نو هغه له زکات ورکول جایز نه دي، او دغه شانتي چې کوم حضرات صاحب نصاب دي نو هغه له زکات ورکول جایز نه دي. نو دای په دې جواب باندې دا خبره کوي چې اصول او فروع لچ زکات ورکول جایز نه دي، نورور او خور خورزه او دغه شانتي رويره خوري وغيرها، نو دا خو بیا اصول او فروع کې ناراضي، نو بدیله به زکات ورکول جایز وي او کبنی جایز؟ نو جواب دا دی چې رور او خور او دغه شانتي خورزه رويره خوري واره وغيرها دا په اصول او فروع کې ناراضي، نو کدی د مستحق د زکات وي نو دی له زکات ورکول جایز دیږي. دا ملګری ته پوس کوي چې یو زنانه وا هغه پملا کې دانه وا نو هغه له اپریشن کړي دي، نو اوس کدا زنانه د خپل ماهواره نه فارغ شي یا د جنابت د غسل ضرورت راشي نو دا به څه طریقه کوي؟ نو جواب دا دی که چېرې په داسې طریقه باندې د دې د پاره غسل ممکن وي چې زخم ته اوبه ونرسي نو دا بلام وي،
او که زخم لوندول څه مسله نه کوي ډاکټر ورته اجازت کړی نو بیا خو به غسل ضروری وي خو لیکن که ډاکټر ورته اجازت هم نه کړي بلکې هغه منع کړي چې تاسو به زخم ته اوبه نه رسوئ او د هغې دپاره څه طریقه ممکن هم نه ده چې زخم بچ کی او نور بدن ووینځي نو بیا دا د مجبورۍ او د عذر په وجه باندې به تیمم وي. دا ملګری تپوس کوي چې په کورسای کې مونځ کول جایز دي او کنه جایز نه دي او دویم تپوس دا کوي چې په کومه کورسای کې مونځ پکار دی چې شاته د ټیک لګولو دپاره ورته ځای وي او که نه وي او دریم تپوس دا کوي چې بعضې خاریو کې د کورسای سره متصل او پیوند مخې ته یو میز وي نو په دغې باندې سجده لګول څنګه دي نو جواب دا دی چې کله یو کس معذور وي او هغه په ولاړه باندې مونځ نشي کولی نو د هغه دپاره د ټولو نه بهتر صورت دا دی چې په ناسته باندې مونځ وکړي په ځمکه باندې کینی ځکه چې دا عاجزه بندګۍ او تواضع ته قریب ترین صورت دی خو لیکن که چرې په ځمکه باندې هم ناسته باندې تکلیف ورته وي نو بیا په کورسای کې د بوس کولو گنجایش دی او بیا هغې کې دواړه کورسای برابر دي که شاته ورته ټیک وي او که نه وي او مخې ته چې کوم میز لګېدلی وي نو دې ته خو ضرورت نشته البته که وي نو هم څه حرج نشته په دې کې. دا ملګری تپوس کوي چې د یو زنانه خاون وفات شي او د هغې په غوږونو باندې کم کالی وي نو آیا دا به د عدت په دوران کې دغه کالی کوزوي او که نه دا کالی د دې غوږونو ته پروت وي یعنی دا به زینت کې راځي او که به نه راځي نو جواب دا دی چې د عدت په دوران کې فقهاو لیکلي دي چې د خپل بدن نه تمام زیورات ته دا کوز کی نو بیا به دغه د غوږونو دغه کالی هم کوزي او چې کله عدت پوره شي نو بیا د هغې نه پس دی دغه کالی واچیږي. دا ملګری تپوس کوي چې عوامو کې دا مشهوره ده چې په کور کې کونترې ساتل دا جایز نه دي نو دی وایي چې دا اصل خبره ده او که نه په شریعت کې د دې څه اصل شته نو جواب دا دی چې مرغۍ ساتل یا کونترې ساتل په کور کې یا په بل ځای کې په دې کې څه قسمه حرج نشته په دوو شرطونو سره. لومبنی شرط دا دی چې د هغې د اوبو د دانې فکر کولی شي خیال ساتلی شي او دویم شرط دا دی چې په هغې کې دومره زیات مشغولیت او انهماک نه وي چې په دین او په دنیا دواړو کې حرج پیدا کیږي نو که دا دواړه خبرې نه وي نو بیا پکې څه قسمه حرج نشته که په کور کې ساتي او که بهر باندې ساتي جي. دا ملګری تپوس کوي چې کله ماشوم پیدا شي نو هغه دپاره خو په سم غوږ کې اذان وي او په ګس غوږ کې اقامت وي خو چې ماشومه پیدا شي نو د هغې دپاره څه حکم دی نو جواب دا دی چې په سم غوږ کې د ماشوم اذان کول او په ګس غوږ کې اقامت کول دا د دواړو دپاره یو شانتي حکم دی که هلک وي او که جنۍ وي چې پیدا شي نو په سم غوږ کې به ورته اذان کیږي او په ګس غوږ کې به ورته اقامت کیږي جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په سعودي عرب کې د چوکیدارۍ ډیوټي کوي او هغه د خپل مدیر نه او د خپل نیک نه اجازت نه دی اغسته او بل ځای کې هم کار کوي نو هر جمعه د خلکو باندې ډوډۍ خوري نو د ډوډۍ خوراک څنګه دی نو جواب دا دی که چېرې د خپلې چوکیدارۍ والا ډیوټي پوره کوي نو بیا خو د تنخواه باندې څه مسله نشته او د هغې نه علاوه اوقاتو کې کار کوي نو څه قسمه په دې کې حرج نشته. البته که د چوکیدارۍ په ټیم کې هغه کار دی نیمګړی پرېږدي نقصاني پرېږدي او بل ځای کې کار کوي نو داسې کول جایز نه دي بیا په دې کې په تنخواه کې هم حراموالی راځي نو بیا په دې صورت کې د داسې کس د روټۍ خوراک نه ځان ساتل بهتر دی. دا ملګری تپوس کوي چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه الله تعالی دیدار کړی دی په خوب کې نو بعضی خلق په دې باندې دا اعتراض کوي چې صحابه کرام رضی الله عنهم د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نلوی بزرگان اولیاء الله نو هغه دیدار نه کړي نو د څنګه د الله تعالی دیدار وکړو
نو جواب دا دی چې د خوب حالت دا د انسان په اختیار کې نه وي، دا د الله تعالی تر طرف نه وي. نو الله تعالی یو کس ته په خوب کې خپل دیدار کوي او بل ته به طور مثال نه کوي، نو دا تپوس خود الله تعالی نه پکار دی، دی کې خود بل چا خوښه نشته. نو اول خدا سوال غلط دی. نمبر 2 خبره دا ده چې د دې خبرې اومس یقین دهانی مونږ چاله نشو ورکوله چې صحابه کرامو ته د الله تعالی دیدار په خوب کې نه دی شوی، کې دې شي هغه تم شوی وي، خو یا مونږ ته نه را رسیدلې یا هغه چاته بیان کړي نه وي، نو دا څه خبره نشته چې هغه د بالکل نه دی شوی. ممکن ده چې هغه تم شوی وي، دی تم شوی وي، خو دې کې څه استبعاد او بعد والا خبره نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې خواخې خپل نګور لا زکات ورکول شي او کنه شي ورکول. نو جواب دا دی چې بالکل ورکول شي، کچري هغه انګور د زکات مستحق وي نو هغه له په زکات ورکولو کې څه حرج نشته. زکات صرف 2 قسم خلق لنشي ورکېده، یو هغه چې هغه مستحق نوي په خپل باندې صاحب نصاب وي، او دویم دا چې د دو سره خکته یا بر رشته وي، یعنی مور او پلار نیا نیکو وغیرہ دي ته اصول ویل شي، او چې کوم د دنه پیدا دي هغه د فروع دي، نو دغه دوانو قسم رشتو لنشي ورکوله، صاحب نصاب لنشي ورکوله. انګور دا د انسان نه په اصول او فروع کې راځي، او که د صاحب نصاب نه وي نو مستحق د زکات هم ده، نو بالکل ورکول شي زکات. دا ملګری تپوس کوي چې د نارینه د پاره د سرو زرو ګوتمه اچول د دې په شریعت کې څه حکم دی، او د سرو زرو ګوتمې سره مسکول څه حکم دی. نو جواب دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د نارینه د پاره د سرو زرو استعمال دا حرام ګرځولې دی. نو ګوتمه استعمالول یا نور زیورات د سرو زرو استعمالول د نارینه د پاره دا مکمل طور حرام دي، او موږ کې داسې ګوتما چول دا د ګناه د پاسه ګناه ده، خو لیکن باوجود د دې که موږ نور شرایط او ارکان پوره وي نو موږ دوباره کولو ته ضرورت نشته، خو لیکن د سونی د ګوتما استعمالول د نارینه د پاره دا حرام دي. جی دا ملګری تپوس کوي چې زمونږه پټی کې شپه وه، نو منګه د لوټې د اوبو ډکې کې خودي او سپیوم ګرځېدل را ګرځېدل، نو سحر چې راپاسېدو نو په دې اوبو باندې منګه او دس کولی شو یا نشي کولی. و یو ملګري راته ووایي چې څو پورې تاسو په خپله باندې سپی په دې کې په خولو وهلو باندې نی لیدلی نو په دې باندې او دس کېږي. نو جواب دا دی چې د دغې اوبو د مخکې نه پاکوالی یقیني دی، نو د شک په وجه باندې دغه اوبه نه پلیتیږي، خو که چرې دغه لوټو خوا کې د سپو د قدمونو نشانات وي نو بیا به دا اوبه پلیتی وي، ځکه چې بیا غالب امکان دا دی چې دې کې به سپي خوله والی وي، او که ستاسو ګمان غالب دا وي چې دې کې سپي خوله والی ده نو بیا خو اوبو باندې اودس نه دی پکار، او که غالب ګمان دا وي چې دې کې سپي خوله نه ده والی نو بیا په هغې باندې او دس کولو کې څه حرج نشته. خو به هر حال بهتره خبره دا ده چې په دغې اوبو باندې او دس ونه کړی شي، چې مونځ بنده کوي هغې دپاره چې کومې او دس دپاره اوبه استعمالوي چې هغه یقیني طور پاکې وي، نو دا به ډېره زیاته بهتره خبره وي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس هوټل کلاو کړی دی، نو د هغې د پاسه یې لیکلي دي چې الله والی هوټل، او بیا لاندې پروپرایټر کې لیکلی دي چې اصحابه محمد. نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې دا الفاظ عجیبه غونتې دي، الله والی هوټل، نو دا الفاظ مناسب نه دي، ځکه چې د الله تعالی خو بېشکه د هر یو څیز ورکوونکی دی، خو لیکن داسې الفاظ لیکل مناسب ني. هوټل له د باقاعده بل یو نوم کېدي، بعض اوقات که دنه څه غلطي وشي د سالن خراب شي نو چې بیا خلق ذکر کوي نو د الله هغه هوټل چې دی نو هغې کې دا خراب دی، بیا ورته بد رد وایي. نو داسې الفاظونه په بعضې موقعو کې په غلط انداز باندې د استعمالېدو خطره ومي، نو دغه خو نوم بدلول پکار دي،
او دا بل ټکی چې د اصحابه محمد د دې سمانه هم نشته او داسې قسم الفاظ بالکل نه دي لیکل پکار دی ته وایي چې خپل ساده نوم چې کوم دی هغه وایي ولیکه داسې قسم الفاظ ملي کوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه د مخ نه ویښته شو کوي یا د لاسونو نه یا د خپو نه نو د دې په شریعت کې حیثیت څه دی؟ نو جواب دا دی که په مخ باندې د ضرورت نه سیوا چې کوم د زنانو بعضې ویښته راخیږي نو د هغې لرې کول جایز دي. دغه رنګې د لاسونو او د خپو نه که د ویښته د خاوند ته د ځان ښایسته کولو په نیت باندې لرې کوي نو بیا خو د دې گنجایش دی او که نه د عام فیشن دپاره څنګه چې په دې زمانه کې رواج دی نو د فیشن دپاره دغه ویښته لرې کول دا جایز نه دی جي. دا ملګری تپوس کوي چې په واتساپ کې بعضي میسیجونه وایس میسیجونه داسې وي چې هغه کسان وفات شوي وي نو دغه میسیجونه اوریدل او د هغې نور چاته ریږل د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی که چېرې دغه میسیجونو کې د کور یا د راز څه خبره نه وي نو د هغې په اوریدو کې یا بل چاته لیږلو کې څه حرج نشته. البته په دې کې د دې خبرې پوره خیال ساتل پکار دی چې داسې کسانو ته دغه میسیجونه ونه لیږلی شي چې د هغې غم دوباره تازه کیږي او هغې بیا د سر نه جړاګانې فریادونه وغیره شروع کوي. نو په شریعت کې د دې خبرې حوصله شکني راغلی ده نو که چېرې دغه وجوهات نه وي نو څه حرج پکې نشته او که دغه وجوهات وي نو بیا د هغې نه ځان ساتل پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې د چا نه قرآن پاک وغورځېږي په غلطۍ کې وغورځېږي نو په شریعت کې د دې څه حکم دی؟ په ده باندې صدقه ورکول شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې په غلطۍ کې بنده نه قرآن پاک وغورځېږي نو چونکې په دې کې د ده ارادي او اختیار ته څه دخل نو یو غیر ارادي طور او غیر اختیاري طور د ده نه یو کار وشو نو په دې کې ګناه هم نشته او په ده باندې صدقه ورکول هم شریعت په نظر کې لازم نه دي. البته که چېرې دی د خپل نفس د دباولو دپاره او توبې قبولیت ته نږدې کېدو دپاره څه صدقه ورکي نو بهتره ده خو لیکن لازم نه ده که څوک صدقه ورکي نو څه حرج پکې هم نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په ګروپ کې تپوس کړی چې یو کس په تهجدو کې یا په موس کې موبایل ځان ته نیسلی یا قرآن پاک یې نیسلی او د هغې نه تلاوت کوي نو د هغې جواب موږ ورکړو چې دې سره موږ ماتیږي. نو دی وایي چې موږ تبلیغي جماعت راغلی او د مصر ملمانو په هغې کې نو هغې به تهجدو کې ځان ته موبایل نیسلی او د هغې نه به قرآن پاک لوستو. نو آیا دا زموږ په مذهب کې صرف داسې خبره ده او که نه هغې دپاره هم دا خبره ده؟ نو جواب دا دی چې د احنافو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې د قرآن پاک نه تلاوت کول یا لیکلی سوي څیز نه تلاوت کول دې ته مبطلات صلات ویلی شي، یعنی هغه څیزونه چې هغې سره مونځ ماتیږي نو یو په هغې کې دام دی. د نورو ائمو په دې کې اختلاف شته خو لیکن چونکې موږ د خپل فقه حنفي په مطابق جواب ورکو نو امام شافعي رحمت الله علیه هغه دې ته مفسد صلات نه وایي، د هغې په نزد دې سره مونځ نه باطل کیږي خو لیکن زمونږ په نسبت باندې دې سره مونځ باطلیږي. نو که یو حنفي کس هغه په مونځ کې یا په تهجدو کې قرآن پاک ځان ته ونیسي یا موبایل ځان ته ونیسي او د هغې نه تلاوت کوي نو دغه مونځ د ده نه کیږي او دغه مونځ د ده مات شوی دی جي. دا ملګری تپوس کوي چې د ماسخوتن ټیم په بعضې نقشو کې د جون جولای په میاشت کې د پاسه په 9 بجې باندې داخلیږي او بعضې نقشو کې څه کم په 9 بجې باندې ټیم داخلیږي. نو آیا دې کې کم یو ټیم صحیح دی؟ بهتر کم یو دی؟ او که د جون جولای په میاشت کې زمونږ په علاقو کې څوک د ماسخوتن مونځ 9 بجې کوي نو د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې د ماسخوتن ټیم دا حدیث کې چې کوم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی نو د ماښام ټیم ختمیږي په غروب شفق باندې
او د ماسخوتن ټیم په دغه باندې شروع کیږي. اوس شفق څه ته ویل شي؟ نو په حدیث کې خود شفق لفظ راغلی دی، خو لیکن بیا د علما کرامو د شفق د معنی په متعین کولو کې دوه اقوال دي. یو قول دا دی چې د ماسخوتن د ماخام د موز نه پس چې کله تیاره د مشرق د غاړې را روان شي او د مغرب په طرف باندې د اسمان په لمنه باندې چې کوم سورواله دی نو دې ته شفق ویل شي. نو د دې د وینا مطابق چې کله د غسورواله ختم شي نو د ماسخوتن ټیم به داخل شي او دا تقریبا په جون جولای اگست کې 10 منټه کم په 9 باندې دغه سورواله ختميږي. او دویم قول د علماو دا دی چې د سورواله پسې یو سپینواله راځي د تورواله نمخ کې، نو چې دغه سپینواله ختم شي نو دا شفق دی. نو چې کله دا پریوزی او دا غروب شي نو بیا به د ماسخوتن ټیم شروع کیږي. نو د سورواله نه پس چې کله سپینواله غروب کیږي نو په دې کې تقریبا 20 منټ لګ بګ لګي. نو د دې د قول مطابق بیا به د ماسخوتن ټیم په جون جولای اگست کې 10 منټه په 9 باندې 12 منټه یا 14 منټه په 9 باندې دغه پوری اوقات زی. نو دوانو قولونو کې زمونږ د مذهب اقوال دي، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا غد دوانو شاګردانو اقوال دي. نو چې کم یو کس په کم باندې عمل کول غواړي نو دوانه جایز دي. زمونږ ذل ثوابای کې چې کومې نقشې چلیږي نو اوس چې کومې نوې نقشې د مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتهم په نگرانۍ کې ملګرو جوړې کړې دي، نو په هغه کې د ماسخوتن دوه ټیمونه لیکلي دي. شفق احمر هم لیکلي دي، شفق ابيض هم لیکلي دي. شفق احمر دغه سرخی ته ویل شي، شفق ابيض دغه سپینوالی ته ویل شي. نو چې په کم یو باندې عمل وشي نو په دې کې څه حرج نشته، موږ بغیر د څه شک شوبې نه جایز دی. دا ملګری ته پوس کوي چې خلک بانډونه علي او بیا هغه راوخیږي، یعنی انعام په ملاویږي، نو د دې بانډونو اغستل او پاغي باندې انعامي پیسې اغستل د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې عام طور انعامي بانډونه یا پرایز بانډونه چې ورته ویل شي نو عموما د دوو مقاصدو د پاره هغه اغستل کیږي. لومبه مقصد دا دی چې هغه خپل پیسې محفوظ کی د بانډ په شکل کې، او چې کله بیا د پیسو ته ضرورت شي نو بیا د هغه بانډ وړي او هغه عمر پیسې په واپس والی چې په سوره پیسو باندې د بانډ اغستې وي. او دویم صورت دا دی چې دغه بانډ د دې د لپاره علي چې د دې دا نمبر کې چرته راوخته نو ماته په دې باندې انعام ملاو شي. نو مثال په تور باندې د بانډ واغست د 1000 روپو او دته انعام ملاو شو 10,000 روپۍ یا 20,000 یا लाख روپۍ، نو په دې کې څه شک نشته چې دا د سود والا معامله ده. لګي پیسې ورکول داغي په بدله کې د هغې نه ډېرې پیسې اغستل دا ناروا او حرام دي. او دا ډومبنه مقصد عموما د خلقو په نظر کې نوي، خو چون کې دغه بانډونه د یو غلط طریقې کار او د سود والا معاملې یا د جواری والا معاملې په تور باندې استعماليږي، نو په دغه مقصد باندې اغستلو بارکه علماء کرام فرمای مفتیان حضرات چې په دغه مقصد اغستل جایز ندي، ځکه چې دا د ګناه په کار کې یو تعاون دی. نو خلاصه دا شو چې باند په هر یو مقصد باندې چې اغستې شي نو دا جایز ندي، او په دې باندې چې کومې پیسې د انعام په نوم باندې ملاويږي نو دا په شریعت کې سود دی او د دې اغستل حرام دي. دا ملګری ته پوس کوي چې یو کس 50 روپۍ اومندلې انو هغه به دا چاله ورکي یا به دې سره سکه مونږ ته وې د دې وضاحت وکا. نو جواب دا دی چې 50 روپۍ یا دومره پیسې چې بنده ته دا ګمان غالب وي یا یقین وي چې دې مالک به دې پسې پریشان نه وي، دا معمولی رقم دی، نو د دې حکم دا دی چې دغلته کې چې کوم ځای مونږ وی کالته کې سوکوي نه غیر نه تپوس پختنه وکي، نو کالته کې مالک راووته نو غیر لدی ورکی، او که مالک پیدا نشو نو بیا د خپل د زکات مستحقی نو ځان د پاره استعمالول شي، او که په خپل د زکات مستحق نوي
نو د زکات مستحق کس له ورکول دا ضروری دي او نیت تداو کی چې د اصل مالک د طرف نه زدا صدقه کوم. خو لیکن کچری پیسې ډېری وي او دې پویږي چې دې پسې به مالک پریشان وي، نو بیا د هغې سنبالول ضروری دي او د هغې تشهیر او د هغې مشهورتیا او خلقو ته وینا هم ضروری ده چې ما پیسې مونتی دي، که چا ماله نخانی برابر راکړه زه به ورله ورکم. فقها د هغې دپاره 1 کال موده بیانوي، خو لیکن دوره وخته پورې ساتل ضروری دي چې د دې یقین خاص شي چې اوس د دې مالک نه راځي. هغې سره به بیا د هغې نه پس هم دغه معامله کول ضروری وي. که په خپله د زکات مستحق وي نو ځان باندې استعمالولی شي، او که په خپله د زکات مستحق نه وي نو د زکات مستحق لوي د مالک د طرف نه د صدقې په نیت باندې ورکی. نو که د هغې نه پس هم مالک راغی د ده ورته صورتحال بیان کو، نو هغه ووي چې تا صدقه ورکړې ده، بس ټیک ته، نو خبره ختمه شوه. او که هغه د ده نه مطالبه کوي نو دی به هغه له پیسې ورکوي او بیا به صدقه د ده له طرف نه شي. دا ملګری تپوس کوي چې دا ویښتو باندې کم کلر لګی، نو بعضې خلک وایي چې دې سره موز نه کیږي، د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې ویښته له رنګ ورکول دا جایز دي، البته خالص تور رنګ ورکول دا ناروا دي او حرام دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د داسې کس باره کې چې هغه خالص تور رنگ ورکی دا هغه باره کې وعید ارشاد فرمایلی دی. نو خالص تور رنگ ورکول خو جایز نه دي، د دې نه علاوه چې براون کلر داسې نور رنگونه هغه جایز دي، او دا اسی خبره ده چې دې سره موز نه کیږي، موز به سره کیږي. خجی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دکان په کرایه باندې الی د یو کاروبار د پاره، نو مالک دکان هغه نه ایڈوانس علی 15 لک روپے، نو آیا دا جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی که چېرې دا د ضمانت په تور باندې علی چې سباله د دکان خالی کوي او بیا که دکان کې نقصان وي یا سنور څه مسله د کړي وي بلونو وغیره کې، نو دی به د هغې نه خپل نقصان پوره کوي. نو د ضمانت په تور باندې که علی نو جایز دي، او که د ایڈوانس کرایي په تور باندې علی نو هم جایز دي، او د دین علاوه که په بل مقصد باندې علی نه بیا تاسو وایي نو بیا به د هغې جواب درکو ان شاء الله. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ د تصویرانو دکان دی، دا په دې باندې مونږ خپله روزي ګټو، نو دا پاسپورت دپاره شناختی کارت دپاره تصویران مونږ وباسو، نو د دې څه ګناه شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې تصویر وباسل او تصویر والا کار کول دا حرام دي او ناجایز دي، لیکن چې کوم ځای کې د ضرورت په وجه باندې د شناختی کارت دا اوس ضرورت دی، د دې نه بغیر ژوند تېرول ګران دي یا پاسپورت شو، نو د دغې تصویر د ضرورت په وجه باندې هغې گنجایش موجود دی. خو لیکن چې کوم دکان وي نو هغه صرف په دې 2 قسمه تصویرانو باندې نه چلیږي، په هغې کې به ظاهره خبره ده نور هم ډېر تصویران وي، نو داسې کاروبار اختیارول دا جایز نه دي. او د دې روزای کې د دې په آمدنۍ کې مسله ده، نو تاسو کوشش وکړئ چې د دې نه متبادل بل څه حلال ذریعه د آمدن اختیار کړئ او د دې نه ځان وساتئ. جی دا ملګری تپوس کوي چې دا خلق وایي چې په بلیډ باندې برید خیل دا ښه نه دي، نو د دې شرعي حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې بهتره دا ده چې په کینچای باندې د بریتو ویښته هغه په ویخ کې کټ کړی شي، خو لیکن که څوک په بلیډ باندې برید کټ کوي نو په دې کې څه قسمه حرج نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې د دې ماشو او د مچانو د مړولو دپاره یو آله لګي، نو هغې کې دننه کرنټ وي چې هغه ماشه یا مچ هغې ته لاړ شي، هغې کې لایټ هم وي، نو هغې کې هغه کرنټ باندې مړ شي، نو دا جایز دی او که ناجایز دی؟ نو جواب دا دی چې داسې قسمه آلات لګول د مچانو یا د ماشو د ضرر نه د حفاظت دپاره نو دا جایز دي، او که په دې باندې ماشي یا مچان مړیږي نو په هغې کې څه مسله نشته، ځکه چې کوم ضرر ورکوونکي څیزونه دي نو د هغې د مړولو اجازت په شریعت کې موجود دی. دا ملګری تپوس کوي
چې غړای چې بنده لاس ته اچي نو په کم لاس کې غړای اچول بهتر دی، خلاص کې او کګس لاس کې او دا سنت دی که واجب دی که سدي. نو جواب دا دی چې خپل سہولت ته قتل پکار دی چې په کم لاس کې سہولت وي نو په هغه لاس کې غړای اچولو کې څه حرج نشته، که خلاص ته اچي او کګس لاس ته اچي نو دوانو کې هیڅ قسمه حرج نشته. البته که سم لاس ته واچي نو دا بهتره ده، خو لیکن که څوک ګس لاس ته غړای واچي نو په دې کې هیڅ قسمه ګناه او څه قسمه حرج نشته جی.